کله چې د اندلس ځوانانو د اندلس پیغلو د اندلس مسلمانانو قرآن سره تعلق کټ کله که نن چې کټ دی، جماعت سره تعلق کټ کله که نن چې څنګه تعلق کټ دی. زمونږ د جمعې مونځ وګوره نو هلته به هم سړی ولاړي، لیکن د جمعې په سار د جمعې مونځ له راشه نو شپږ اووه مشران به ولاړي، ته به وایې د جمعې مونځ له د بل کلي نه میلمانه راغلي. دا د مسلمانانو تباهی اسباب دي، دا د مسلمانانو د ضلالت اسباب دي، دا د مسلمانانو د کفر ملتونو په مخ کې د سر ټیټېدو سبب دی. ایټم بم نه دی، ایټم بم نه دی، انډسټریل نظام نه دی، سرمایي نظام نه دی، جاگیر نه دی. دا نو د عمر رضی الله تعالی عنہ سره، دا د عمرو ابن العاص سره نو، د مغیره ابن شعبه سره نو، سعد ابن ابي وقاص سره نو، دا د خالد ابن ولید سره نو. لیکن نظام برابرو، د شپې د الله سره تعلق، د ورځې د دین د نفاذ د پاره منډې وال. نن زه او زما ښځه او زما بچی دا د ماسخوتن مونځ کړی او که نه دی کړی بې لمازه اوده شو، بیا یې د ساري مونځ کړی که نه دی کړی، زه بې لمازه مارکیټ ته او کاروبار له لاړ شم، زما بچي بې لمازه د کور نه وځي، ګیله د خدای نه کو خدایه دا ولې ته موږ سره داسې کوې؟ زما په کور کې زه بې لمازه، زما ښځه بې لمازه، زما بچي مونځ نه کوي او د خدای نه ګیله کوم ګراني دې راوسته، حکمران دې را باندې فلانکی راوست، زما ژوند کې برکت نشته، زما رزق کې برکت نشته. یو بې لمازه سره په 100 او شپېتو کورونو عذاب نازلیږي. زما په کور کې شپږ اووه اته بې لمازه دي، زما په وخت باندې بچم نه بڼېږي چې الله په دې خفه کېږي او که نه خفه کېږي. کله چې مسلمان په حیثیت د مسلمان قرآن او جماعت پرېښودلی دی، الله پې جبابره مسلط کړي دي. ستاسو دې بچو ویلی دي، راواړوئ 15 سپاره اولنۍ صفحه ده، الله وی عباد لنا اولی باس شدید. الله وی ما داسې بندگان چې زما په اختیار کې دي، په دغه مسلمانانو بني اسرائیلو مې مسلط کړو. کوم بني اسرائیل مسلمانان چاله به چې سار او ماښام تیار خوراک راته، هغه بني اسرائیلو چې تورات او جماعت پرېښوده، الله وی داسې خلق مې مسلط کړل، فجاسو خلال الدیار، کورونو ته ورننوتل، د چاته چې د تورات پاڼه او تورات آیات یادو د هغې ژبې پرې کړې، او یا زره ځوانان دی وله بوتله هلته بایبل ته یې بوتله ویې نیول ویې ټکول وله. دا ولې وشو؟ دا په کمزورۍ ونه شو، دا د سرمایې د وجې نه ونه شو، د جاګیر او د عهدې د وجې نه ونه شو، دا د قرآن او د جماعت سره د تعلق د کټ کېدو نه وشو. زمونږ څنګه نظام دی، څونه سرمایه ده، څونه جاګیر دی، څونه سټرګل دی، لیکن د یو یونین کونسل او د ویلیج کونسل دپاره څونه منډې منګو، د یو دکان جوړولو دپاره څونه منډې وو، د پراپټۍ د جوړولو دپاره څونه منډې وو، لیکن د هغې کې مضبوط چې کوم روحاني طاقت دی هغه د جماعت او د قرآن سره دی. زمانه په دغې جاګیر کې او دغې سرمایه کې او دغه عهده کې دونه وخت هم کله تیر شي، یو هفته هم زه د جومات په صف کې ونه درېږم، الله اکبر ونه وایم، میاشتې او کلونه تیر شي زما لاس قرآن راوانلي او بیا خدای نه ګیله کوو، خدایه دا دې ولې ونه کړه، دا دې خدایه ولې ونه کړه، دا دې ولې ونه کړه. زما په کور کې زه بې لمازه، زما ښځه بې لمازه، زما بچي مونځ نه کوي او د خدای نه ګیله کوم ګراني دې راوسته، حکمران دې را باندې فلانکی راوست، زما ژوند کې برکت نشته، زما رزق کې برکت نشته.